تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. سلورم ایسر سورت شروع وبعد انفاق فی سبیل اللہ کے دا خاول باب کی ترشو انفاقو کے دا نشر دا توحید دا پارا بیاد بڑھلی ذکر کردے اصحاب الرشد دا اصحاب الغی دا ای دا پارا درے مثالونا دویم باب یا شورو چپائی کے سلور مثالونا بیان کرل ذکر چی انفاق کو ان کی اغد سلور قسمری وبائی بزمن کی شرطوں نے بیان کرل دا قبولیت شرط دارے چی من بنی واضح بنی و ابتغاء مرضات اللہ بی و تثبیت بی و انفاق الطیب بی آئی بسیش پا امور متعلقہ بیانول چدائیں ندیدہ پوری دو مخ کی بیان شیری یو دار پدی باب کی شیطان وسوسوں نزانو ساتے اغدر باندے انفاق کول بندی دویم داری چی انفاق کوئے یا کہ نظر کوئے دا دوار دی خبری شر چی ظلم پدی کے بنا کوئے. بیاد کی درم خبر دا متعلق دا مسئلہ دا انفاق سرا اغی توی کیفیات دا ادا چی صدقات ادا کول خکار خری یو کپٹ خری نو آیت کی دوار مبارکی اجازت ورکی صرف فرق کی بدرجاتو کی اغسر ان تبدو صدقات کخکارور کوئے تاسو صدقے اگر شرط ورسر دے چکم مخ کے بیان شول ودی شرط چی من آزی نہیں یا ریا پکی نہیں کارے ورکی لیکن ریا پکی نہیں نخ کار دے دا نعم ماہی اصل کے دے نعم الشیو الصدقات تلک صدقات دغ صدقات ورکول بیا خکار دے خکار دے مانا قبلی کے ثواب اشترے اور کپٹ ورکوئے تا صدقات و ورکوئے فقراء تا دا خودیر خیر دستاؤ زپارا ولی دیر خیردار چی یو خبری کی وہ ہم دریان نرازی چپٹی ورکے بلدار محل خیستہ مقرکڑی چاہتا فقراء ہوئی دوسرے خبری کی دیر خیر سے بلکہ حدیث کی جکم کسان ذکر کری جنت والا چدارش دے سوری دلان دے بھئی آئی کیو تنہا دے چاگا پخیل آسمانے نفقہ ورکی صدقہ دا سپٹ ورکی جے گس لاس والا تے خبر نشی جو مزان بچ ساتی دریانا دا دوارا طریقے شوی خروستانے بیا دیر غورت طریقہ شوا پدی کی بے اشکال دار ہے چھ صدقات دے کہ نفلی ہو کہ فرضی کہ صدقات نفلی دا اٹھک دے چی آغا اخکارا اور کولم جائز دی اور پٹ پہ عمر کول چرے دا غور دی پائی کہ دے شرط چی تو الفقراء نفلی صدقات و فقراء و غیر فقراء ٹول بانے کی گا دا قید بیاولی لگا جواب دار چی قید دا مزید ثواب دا پارو لگاو کنا پٹ ورک علمانے دا صدقات و نفلیو اگر چی غیر فقراء علم جائز دی لیکن فقراء لے چی ورکین بیا دیر خیر شی کہ صدقات و مرادی فرائض فرض ورکول کی اکثر آل علم ہوئی چی خکارا ورکول غور دی دے پارا چی خلق بدبان تحمت نہ ہوئی گویمدار نور خلق دے اقتداء کی لیکن چی پٹی ورکی ہو بیا فقراء لے ورکی نو دے بن سوال دار فقراء لے خام خواہ ورکی غیر فقراء لے فرض نہ ورکی دا خیر سنگا شو جواب دار دا قید صحیح دے ذکر چی مصارف دا زکاة دیر دی لیکن دے احتاج پر لحاظ سرا پٹولو کی خیستہ محل چرے آغا فقراء دی ذکر دا قید لگو لے اصح دار چی دا صدقات لفظ
فرضی اور نفلی دواړو ته شامل دی. په دواړو کې ابداع او دارنګ اخفاء شری نیت ته اعتبار دی حاصل دا په دې کې فو خیر لکم باندې دا عطف دی او یکفر عنکم من سیئاتکم. پټ صدقات ورکوي فقراء له ورکوي نفلی او فرضی نیو فائدہ خو به خیر شه بل لري کوي الله تعالی استاسو نه په دې او جوان استاسو سیئات. تکفیر ویل کی منی لری کول سلب کول او معاف کول مرته وي وردا مخکی او خیرون معنی شاید تفسیر هغه خداین د پاره جزاء ده نو پکارو چې دې کې جزم ویلو کفر جواب ده دا مستقل جمله کړه مبتدا حذف ده والله یکفر عنکم من سیئاتکم. سیئات عام طور ویل کی جمع د سیئه هغه شی چې داغه په عاقبت کې سړی خپکی مخکې دیر شو. سیئه عام ده گناہ صغیرہ کبیرہ شرک کفر دې ټول ته شامل دي. نو بیا من پدې کې صحیح ده په خپل ځای من د تبعیض زبار ده دغه په صدقات او سره په نیکو اعمال سره ټول ګناهونه نه معاف کیږي بلکې سو ګناهونه صغیره معاف کیږي. نو سیئات نمراشو صغائر ځکه من تبعیض یې لګولې ا دې سیئات کې او بل معنا هم وي لري کې تاسو نه ناکار صفاتونه ناکار اخلاق طاعت چې سړی کوي او دارنګي صدقات ور کوي نو ناکار صفات نه لري شي چې دا بخیل له دا فلان کې دا فلان کې دا تاسو نه وایي ګان. دریم سیئات اطلاقی په مصیبتونو باندې په صدقات سره مصیبتونو الله تعالی لري کوي. الله تعالی په عملونو چې تاسو کوی په حقیقت باندې خبر ده خبیر ذکر دې کې پټ ذکرونو پټ باندې خو الله خپويږي. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. آیت کې د انفاق متعلق سلورم خبر ده. څنګه خبره پاول کې دفع ده او وهم ده او بیا رسو ترغیب ده صدقات ته په اخلاص شر ذکر کوي اخلاص. ارګل چې مخکې آیاتونو کې ډیر قسمونه خلقو ته اشاره وکړه مخکې دیر کو چې سر یا کار دي سم من کوي ساز یې کوي سر شیطان وسوسه بس روان دي غیر شرعي انفاق او نظرونه کوي. نو داسې خلق وجود په نبی صلی الله علیه وسلم ډیر ګران چې دا ولې داسې خلق دي چې دا بدکارونه کوي احکام شریعه نه مانی. نو ذکر دي چې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ور کوي چې خیر هدایت غصتا پلاس کې نه ولې بزان باندې بہت جوړه ولیکن غره خبره دې کې دا چې په دې خلاول یو وهم دی چې صاحب کرامو په خپل خپلوانو باندې بعض دوستانو باندې چې کافر بو مشرک بو پای باندې څه خرچه کوله د تالیف قلب د پاره ولیکن ایب بیا ایمان را نه وړو اسه به ډوډۍ چې وخوړه نو دی بیا خپشو چې رزمګه خوراک ورکول دي ته او تالیف قلب د پاره ساعتوی ورکول دا بس کار شه دا بے فائدې شول. یا اوسم سوق دای اغي پیسې خرج کی مال خرج کی په خلکو باندې د تالیف قلب د پاره د لپاره چې دین تراشي لیکن کله چای را نشین بیا د خپي الله ول ازاله کی د خفغان نشتا صاحب عظیم باندې حق تر رسول له خلکو دا اهدنا کی مویلو ہدایت کی درجات تھی. بعض ہدایت آلے چی نبی تدائے نسبت کی لار خودل لی بیان کول لی و بعض ہدایت قرآن کریم داغان سلب کر دے
लकه सूरह قصص کې راځي انک لا تهدی من احببت تنشي کوله هدایت دلتم الیس علیک هداهم د مراد سره هدایت د مراد دی حق تر رسول ایصال للمطلوب دا خدای الله کار د استاب ذمہ نه نو استاب ذمہ چې نه نو بیا ول خپ کېږي کمنی او کنه منی لیکن الله تعالی حق تر سه ایجاله جوړی نو سمانه خرج کوي په خلکو د تالیف قلب د پاره او پدې کې ستاسو ثواب کی کہ خلکو ته هدایت کی او کنه کی ثواب مولي کی زګوماتون فی قور بصیر اوړي او هغه مال چې تاسو خرج کوي د خلکو د هدایت لپاره من خیر چې حلال مالی فلانفسکم نو دې کې تاسو فائدې اول خدا خیال ساته ستا فائدہ خامخا او شو ثواب دی شو خدا ثواب څنګه کی وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله دا شرط ذکر کی د پاره د فائدہ کله کی انفاق وګور دا جمله نفی ده لیکن په معنا ده نه هیدا نفی ول روړه د نیکانو عادت ده چای خرچ کینو په اخلاص باندې کوي او تاسو خو خرچ نه کوئ مگر د پاره د لټولو د مخ د الله و جامه کې تیر شي متشابهات نه او دام یو سړی پښتو کې مې دا کار ماستا په مخ باندې وکړو دا کار هم دی له کو چې الله تعالی د مخ کې ابتغاء وجه الله مراد اخلاص ساس انفاق څخه قبلی چې پتا سو کې اخلاص دی نو بیا موږ ګوره نو امیدونه کې او ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون هغه چې تاسو خرج کوئ سد تالیف قلب د پاره هر څومره مال حلال چی نو پورا واد درکې دي شي تاسو راي بدلا او پتا سو وای ظلم نشي کېږي معنی کمې ونشي کېږي ظلم معنا لغوي سي نقصان دې د تاکید وې د یو فر پاره چې با سړی ماده پورا کو حالدار چې لګ نیمګړتیا کړی نه دغه اس قسم نیمګړتیا نشتا نو د خلکو د هدایت د پاره مال خرج کوي کمنی او کنوانی للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم دا پنځمه خبره متعلق د انفاق دي دوی صحیح مصرف د انفاق فی سبیل الله د دې مصرف په جنه ګوره او زکات یو نفس انفاق فی سبیل الله زکات د پاره خو مصارف دي سوره توبه کې فقرا مساکین الاخری لیکن کوم ځای شرازی انفاق فی سبیل الله مخکې معنی تیر شو معنی هغه خو د دعوت د پاره درسونو د پاره او د جهادونو د پاره د قتال د پاره د لپاره مال خرج کول نو د دې کې مصرف خاص ذکر کوي خاص اغسری فقراء خودی لیکن پای موصوف دی بالصفات او د دې محل با زمانه کې سو مدینه کې مسجد نبوی کې اصحاب صفو دیرو د غریبانو بس شرط یو قمیص بو یا یو لنګ مې سنو نور سنو او ډوډم د سينو چې وظیفېم پکې نه یو چندم پکې نه وکا نو بس خو چا وروړو را بوړو به خړل یو کني داسې په وخت تیرې ده هغه دوه کارونه مکول یو خو دین به عزت کو د نبی صلی الله علیه وسلم نه په درسګاه د مسجد نبوي کې ادویم دا کله چې jihad براغ نو jihad د وتل بلیس کار نه شو کوله الله فرمایي د انفاق فی سبیل الله د پاره دغه اصلي مصرف دی ذکر للفقراء معنی هذه صدقات للفقراء
دغه صدقه چې دا مخکنه ذکر شروع دی چې اصل انفاق فی سبیل الله دا خوده د پاره ډیرو محتاجانو ځکه دا یې صاحب صفو پشان او دي طالبانو پشان ته زیات محتاج خصوص نشته ګا ولی وجه اسدا هغه کسان دی او سرو فی سبیل الله بن کړي شي د الله د دین د پاره دا ول وصف دی فقر سر سر غمدار دی بالکل بندی ول وقت وقف کړي د فی سبیل الله د دین نو چتوالی د پاره ګوردا احصار چره نو مراسری پابندی د دې وارث په دې باندې راغله سفر نشي کوله وارث سره مرض نه دشمن نه بلکې دا مقصد دی چې نشواله د خرچې دی یادار بن کړي شي د الله د دین لپاره امانت د درس لپاره باندې چټي نه کوي روزګار نه jihad لپاره باندې بل سکار نشي کوله او سرو صيغه مجهول ویل د دومره پابند دی دا څه طالب دی چې خپل اختیار نه چلی اسنه چې استاد نه خپه شي خان نو تبه چې دې چې استاد بن کړل اگر چې په خپل اختیار باندې سبق وای ځکه صيغه مجهول ویلا بل صفت دار دی طاقت نه لري د سفر کولو په مکه کې ظرف لر اصل راځي د تجارت د پاره نو کرے د پاره د اس وسن لري ولې ځکه وخت وسره نشته کا په کارون د فی سبیل الله کې پای کې مشغول لې وس دیو جنم نه لري بل وجم دارا چې بار ملکونو کې بدی باندې کافران مشرکان غالب دي نه پریدي بار دا مول سبب دی بل یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف ګمان کوي بدی باندې نا خبر د دې حال نه چې دا مالداران دي ولې د وجزان بچکولو د حرامونه ګمان کی اوسړه حقیقت نه خبر نه الجاهل دې کې دا عالم مقابل نه شي جاهل امیان خلق نه خبر ته ایمان لغوي کم سړی چې د دې د حال نه خبر نه دی گاونډي نه دی سره راوړي نه تعلق دې سره نشتا هغه پدی باندې ګمان کوي د مالدارانو چې دا طالبان ډیر مالدار دي امریکای نه حساب راځي او سعودي نه حساب راځي داولي زګه چې من تعفف دي ځان ساتي حرامونه دی نظرانی د غیر الله نه خوري په ختمونو باندې نه خوري په دین باندې نه خوري خلق وي زکه نه خوري چې مړه دی له پیسې راځي د بارکه نور غریبانو کې صفت د تعفف د حرام نزان ساتي مطلقاً چې حرام نړۍ من چرته خېډ لاړ نشي زګه په علم کې بیا برکت نه ها بل صفت ده تعرفهم بسیماهم هر کله شام خلق بدی باندې نمازدار ګمان کوي نو څنګه بدل انفاق ورسی نو پیجنې ته اے نبی خطاب نبی سلام ته مراتی نږدې خلق اے نبی مرګرو تاسو پیجنې دي لره په خاص نه خود دي لری خلق نه پیجنې او نږدې خلق پیجنې نږدې نبی صلی الله علیه وسلم او بیا د مرګري مؤمنان صحابه خاص دی په علامات باندې پیجنې علامات سری منی د غریبه اسی سپینی جامع غوسی چې ګورې ناغه زړی خوخین زری ځان اسی ډولی کړي خو لیکن حقیقت کې په جیب کې پیسې درکې نه ځکه ځان له دنیا شهوات نشي اغسته میوه نشي اغسته چې نشي سکه غریب اباز ویلې چې ایمان مراسله د دې خشوع او خضوع دی چونکه د قران او د سنت طالبان دي نو د دې په مخونو کې خشوع دا سیماهم فی وجوه من اثر السجود نو دانګ د دې سیما هغه دام د چې ډېر سجدي لګي الله تعالی اډېر انقیاد کی نو داغي hebat د دې په
مخونو کې الله پیدا کړي. اگر کدا غریبان خدا مالدار خلق ته نه یریږي hebat دي روب الله ور کړي. دې ټول د سیما وي نږدې خلک پیژني چې دا طالبان په کوم حال دي. بل سیونش په کوم دار لا یسلون الناس الحافا سوالونه کوي د خلکو نه به ضرورت ګور الحاف په لغت کې هغه عام سری ان خطل تو الحاف ان خلیو چا پورې په شان ته بڑستنی لګه الحاف د لحاف هم بڑستنی تو یې کنه بڑستن انسان ځان پورې ان خلولی نو په سوال کې بچا پورې ان خطل چې نه راکا کنه او راکا د الحاف وي مبالغه. نو په دې باندې بیا اعتراض وو مخکې تعفف کوي من دي خو سوال نه کوي او سوی سوال کوي خو لیکن الحاف نه کوي. لا سنون الناس الحافا الحاف قید شکنه نو نفي د پار د قید راځي نو تعرض راځي بظاهر کې جواب دی نه دې کې دا معنا لغوي نه مراد چا قید شي ها ټیک دا قید دی لیکن د بل معنا مراد د حدیث په بنا حدیث کې د الحاف معنی څه کړی دا ابتداء ابن کثیر هم د الحاف معنا کې لیکي من سالا وله 40 درهم فقد الحفا. بل روایت کې راځي من سالا منکم وله اوقیه عدلها فقد سال الحافا. د الحاف د یو حالت نوم دی چې مقصد دا یو سړی د شان سوال کې او صلیخ درهم او سره شتا ملکیت کې شتا گزاره د پیروانه ده بیا هم د سوال کې نو دې سوال ته الحاف وي یا بل سړی دا غ سوال کې او غ سره اوقیه هم صلیخ د درهم ته وي. بل روایت کې راځي چې 50 درهم 50 درهم دی ور سره. بل روایت کې دومره خوراک دی چې سبا او بیګا کول شي. دا ټول چې راجمه کې نو حاصل دا راځي چې بے ضرورت خود پورا دی کا سار ماخام بس ډوډۍ ملایږي. بعض سړی خرچه زیاتی نه لپاره صلیخ درهم شرط کړي بعض لپاره 50 شرط کړي پای د گزاره کی د شپې ورځې بیا هم د سوال کی نو د الحاف وي نو بے ضرورت شګه نو دا سوال بیا واقعات نه نو مانس او معنی بے ضرورت سوال کول من یو ضرورتن سوال خو شرعاً جائز دی ګان. رسول الله صلی الله علیه وسلم د فقراو د لپاره سوال کړي چې وروړې دي له سور کې طالبان دي. نو دارنګه حدیث کې راځي یو سړي باندې مغرم راي غرامت راي ډېر اپاسه سوال کی دی پاره چې خپل غرام ادا کینو دا جایز دی. نو دغه سوال خو نه حرام نو تعفف وی دی ته چې د حرام سوال نه ځان ساتي او الحاف وی دی ته چې بے ضرورت سوال کوي نو دغه تعارض نشته. د حدیث په بنا باندې د الحاف دغه معنی شوه. آخر کې ختمی بیا په دې باندې وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. آج خرج کوي تاسو چې ارسمره مالی په دې کسانو خیرن دې کې مال حلال ته وي تنفقوا معنی په دې فقراو باندې خرج کوي په داس طالبانو خرج کوي بس یقینا الله پای عالم نے ډیر ثوابونه متاسول درکې. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.